بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمندو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ روزنامه سوات او زه ستاسو کوربه محمد عباس یوسفزی. قدرمندو پښتنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په غونډ سوات کې چې دی ستونزه راپېښه ده کوم چې په سوات کې چې دی پټرول خلکو ته نه میلاویږي. نن زموږ سره آصف رضا خان چې دی ایډیا انډسټري چې کوم دی هغه زموږ سره راوتی دی او په دې پمپونو مختلف پمپونو انسپیکشن یې وکړې. هغو نه به پوښتنه کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر څنګه حال دی؟ خیر دی خیر. سر خلکو ته پټرول نه میلاویږي ډېرې ستونزې دي. ولې نه میلاویږي؟ تاسو په خپل انسپیکشن یې وکړې پټرول والا پلاتفارم دی که د بره نه چېرته پلاتفارم دی؟ څه وجه ده سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو سهار راوتو د وخته ارلی ان د مارنینګ او تقریبا 3-4 پمپونه هم سیل هم کړه او هغه هم دا اوس لږ ماینوټ کوانټټي کې پټرول او نور دا اوس هم دغه ختم خو بهرحال بیا موږ د کاروایي د خلاف وکړه. کنزیومر کورټ کې هغې پرچې موږ دا کړې سبمیټ کړې او دغه شانتې نور څونه تحصیل مینگورہ تقریبا موږ کور کړو او دې کې چې کم پمپونو کې تیلو یا موږ ته باید شک وشو نو هغه موږ سیل کړه. د هغې نه کم د هغه مو واخیستل ډاکومنټس ریلیټډ کم قانوني کاروایي حوالې سره چې کم ریلیټډ ډاکومنټس هغه هم ترې په قبضه کې واخیستل یا د کم چا سره چې موږ تیل ونیول هغه تیل هم ترې په قبضه کې واخیسته. دغه شان زموږ کوشش دی چې موږ دلته دا انسپیکشنز دا ودین 24 اور موږ دا سپلائی بحال کړو. که دوی چېرته دلته پټ کړي تیل سټوریج او دوی نه ورکوي تیل نو اکثر پمپونو کې موږ وکتل د هغوی ټینکۍ هم چیک کړې د هغو دا کم نوزلز وو هغه هم چیک کړه خو هغې کې لکه تیل نه وو. موږ ښه پوره ډیټیلز واخیسته د هغوی کم رومز وو هغه هم چیک کړه کم ډرامان کم شیزونه هغه غوڼ هم چیک کړه نو هغه کې خو نه وو. خو بعضې پمپونو کې چې ماینوټ کوانټټي کې وو اوس د هغې موږ د نور هم انکوایري کوو انویسټیګیشن کوو چې آیا دوی په رښتیا پټ کړي وو که نه وو. خو بهرحال د هغې خلاف موږ کاروایي وکړه. د هغې نه هم کارډز او د هغې نه چې کوم ریلیټډ ډاکومنټس وو یا کوم دغه هم په قبضه کې واخیسته. اوس دا د کوټ کار دی کنزیومر کوټ ته به موږ دا کوو هغې کې موږ پرچې وکړې کنزیومر کوټ کې جج صاحب ته به موږ پیش کوو هغوی چې اوس هغوی باندې دا ثابته شوه نو انشاءالله قرار واقع سزا به ورته میلاویږي او دا پمپونه به هم انډیپینډنټ پیریډ پورې انشاءالله سیلي. کامران خان هم موجود دی کوم چې کنزیومر کوټ انسپیکټر دی هغه سره به هم خبرې اترې کوو. سر څه وایې په دې حوالې سره پمپونو کې پټرول نه میلاویږي ولې جي؟ زمونږ د انسپیکشن مطابق موږ چې څومره پمپونه چیک لګه نه نو په هغه ټولو کې موږ دا وکتل چې په پمپونو کې دیو ته پټرول نشته دی الان ساتو او دوی وایي چې د 3 بجو پورې یا 4 بجو پورې یا سبا پورې به موږ ته پټرول اویلیبل وي که نه موږ ته به راشي نو د بره نه دیو ته سپلائی نشته دی او عوامو له دا په کار ده چې دیو سم دغه وکړي لکه موږ د دیو سټوریج چیک کړه د دیو چې څومره سټوریج کنټینرز دي د دیو دا کم نه چې دیو دغه ورکوي د پټرول دام چیک کړه نشته دی د دیو سره موږ خپل هغه کوشش وکړو که نه د کوم څه چې وم نو 2 لیټره یا 3 لیټره هغه وویل چې یاره دا زموږ د دې پیپونو او د دې چې کوم دا لاندې لږ شانه پاتې کېږي نو حقه دي. خلکو ته دا پیغام ورکوو چې یاره داسې کار دی چې گزاره وکړي په دې ټیم کې په کار ده چې موږ د دې سختو حالاتو مقابله وکړو. کرونا هم د ګڼ او رش نه دی جوړول په کار او د دې سره کوآپریشن وکړو د دې خلکو سره. قدرمندو پښتنو دا وخت کې را سره د پمپ مالک چې کوم دی عباس خان موجود دی دوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر د ټولو نه مخکې خو به دا وایي پمپ کې مشکلات دي وایي پټرول نه میلاږي پټرول د دوی سره یې خو موږ له نه راکوي ولې سر؟ دا خو خیر هسې یو افوا ده چې خلک وایي چې پټرول چې دی هغه پریزرو ساتلی دي او سټور کړي دي. دا پټرول چې دا خپل ډپ کموي دا د ورځ یا 2 یا 3 دا چې د خپل لیول نه کمیږي دا هېڅوک هم نشي کولی. دا یو افوا ده او که ته وګورې چې موږ له پټرول موږ وایو چې پبلک له موږ څونه زر دا دغه ورکړلی فیسیلیټي نو زموږ پمپ چې دی هغه به پې پروموټ کېږي خو حالان کې دا د تروج بې نه اوس دا پټرول چې دي دا بند شوي دي په پوره KPK باندې لکه په پوره پاکستان کې کتلی شي چې سپلائی چې دغه بنده ده نه ورکوي. نو مونږ وایو چې زموږ سره پټرول چې دی هغه ستاسو AC صاحب هم راغلی و زموږ پمپ یې وکتلو چې بالکل کلیر دی او تاسو په خپله هم دا نوزل چې دا چک کولی شئ که په دې کې صحیح نو تاسو یې کتی شئ. تھینک یو سر. قدرمندو پښتنو عباس خان کوم چې د پټرول پمپ مالک دی هغه سره دا خبرې وکړې دا زیاته کړه چې په پټرول کې پمپ کې چې دی پټرول نشته او دا چې د خلکو یو افوا چې دا خوره کړې ده چې د دوی سره پټرول دا خو واضح خبره ده چې د دوی سره به پټرول نو دوم دا غواړي دوم دلته کاروبار ته ناست دي دا وایي چې دا پټرول خرڅ شي موږ ته به روپۍ راشي خو چونکې دا یو افوا ده د بره نه چې دی پټرول چې دی هغه بند دي او دوی چې دی دوی متاثره شوي خلکو هم دا په کار دي د دوی سره وچ په وچ
همیشه جنگ شدت ورکوي دا یو بل پروګرام پورې خپل کوربه عباس یوسفزی لاور کې اجازت د